بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی یو صورت ته دغه صورت ته وایي صورت شفا. یاد ساته چې دا صورت دومره پاورفل دی، دا صورت دومره د برکت واره دی، دومره د عظمت واره دی چې صرف ویل شي دا کار به الله پاک فوراً کوي. که چېرته په چا باندې قرض وي او د هغې دپاره 140 پېرې ویلی شي، الله پاک له قرض ختموي. دغه رنګې که چېرته په رشتو کې بندش وي، د هغې دپاره 41 پېرې دا ویلی شي، الله پاک د رشتو کې دا بندش دا ختم کړي. دغه رنګې فرمایي د چا کو ډېر زیات سختترین حاجت وي، د حاجت ختمیږي نه او دغه رنګې د حاجت پوره کېږي نه، نو 41 پېرې 140 پېرې سورة الفاتحه ووایي، بیا د الله پاک نه مضبوطه دعا وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک به دعاګانې دا ضرور قبلوي. فرمایي قرآن مجید کې چې ولقد آتیناک سبعا من المثانی، پیغمبر علیه صلات وسلام ته الله پاک وایي چې ای پیغمبره ما ته سورة الفاتحه درکړله. یاد ساتئ چې سورة الفاتحه ته سورة الشفا متویل کېږي او دغه رنګې تعلیم المسأله متویل کېږي. نو په دې صورت کې الله پاک بندګانو ته د دعا د غوښتلو چل ښودلی دی چې موږ به څنګه دعاګانې غواړو. که چا دعا نه قبلېږي نو سورة الفاتحه دې 140 پېرې ووایي، بیا دې د هغې نه بعد دعا وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک وله ټولې دعاګانې دا قبولې کړي. دغه رنګې د چا کو څه پریشاني وي، د چا کو څه مسله وي، د امتحان ټینشن وي، رزق کم وي، پیسې ورسره کم وي، مال او دولت ورسره کم وي، نو سورة الفاتحه د خپل ژوند معمول ساز کوي. بیا تاسو تماشه کوئ چې الله پاک تاسو له څنګه روزي سوه کوي، تاسو له څنګه پیسې درکوي. دغه رنګې الله پاک ستاسو ژوند کې سکون څنګه پیدا کوي. فرمایي چې سورة الفاتحه دا شفا ده. نو شفا دې ته ویل کېږي چې سړی بیمار وي او الله پاک له صحت ورکړي، دام شفا شوله. یو سړی باندې قرض وي او دا قرض له الله پاک ختم کړي، دام شفا شوله. یو سړی څه کاروبار د هغې لپاره شروع کړله، کاروبار په ترقۍ کې روان شو، دا محترمه شفا شو. مطلب دا هغه څیز ته شفا ویل کېږي چې کوم څیز نه انسان ته د خوشحالي حاصلېږي. چې کله یو کار کې ته لګیا وې ته سورة الفاتحې دا وظیفه وکړې او ته مطمئن شولې تا د خوشحالي میلاو شوله، نو دا تا د شفا یو قسم نه دا میلاو شوله. نو سورة الفاتحه دا ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. صرف 11 ورځې وکړئ، انشاءالله العزیز هر قسم حاجات دا به ستاسو پوره کېږي، هر قسمه پریشاني دا به ستاسو ختمېږي. صحابه کرامو یوه ډله دا په لار باندې روانه وه، نو صحابه کرام په یو کلي باندې ورغلل. دې کلي والي د صحابه کرام وي چې یاره موږ د روټۍ راکړه. هغوی د روټۍ ورکولو نه انکار وکړو. نو چې کله صحابه کرام مخکې لاړل، د دې قبیلې چې کوم مشر و هغه مار وچیچو، دې صحابه کرام پسې راوستو چې دا سړی مار چیچلی دی او دا دم کوي تاسو. نو صحابه کرام په سورة الفاتحه باندې دغه سړی دم کو او هغه ټیک ټاک شو. نو بیا دغه صحابه کرامو د دغه سړي نه تقریبا 40 ګډې چیلې دی ته واخیستلې. نو سورة الفاتحه محترم دا شفا ده. خپل مریضان، خپل بیماران، خپل ماشومان په خپل ځان په سورة الفاتحه باندې دموي. روزانه سهار کې دا وظیفه کوئ، په هغې باندې اوبه دموئ، په خپل هم څکئ، په خپل ټول کور باندې څکئ، انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو ته شفا ضرور درکوي.